وفي الآخرة او په آخرت عالم برزخ کې مؤمن دغه کلمې سره ځان تړلی دی د دې کلمې په وجه باندې دی کلک او مضبوط ولاړ دی په صراط مستقیم د اسلام باندې یو ذره بل خوا دې خوا کېږي نه او په آخرت کې به هم دی په دې باندې مضبوطي ځکه چې کله دی په قبر کې کېښودی شي او دته وویلی شي چې من ربک وما دینک ومن نبیک نو دی وی ربی الله دینی الاسلام دا جناب محمد رسول الله دی دا وګټله فرشتي ورته وایي عشت سعیدا ومت سعیدا نیک اوسېدلی وي نیک مړ وي او چې نیک اوسېږي او نیک مړ شوې نیکانو سبه راپاسې د ترمذي حدیث ته امام ترمذي په بابي کې صحه او ستو کې چې المرء مع من احبه سړی به قیامت کې هغه چا سره وي چې دنیا کې چا سره وي او بد عمله به چلنه انسان هغه ته چې وایي من ربک وما دینک ومن نبیک دی ها ها لا ادري ها ها ته ماته څه وایې زه نه پوهېږم ته به څه پوهېږې چرسو خو ستا دماغ ختم کړي دي او شرابو دې ته ځای ته رسولی ته به تا ته څه یاد دي دا خو به هغه چاته یادېږي چې قرآن زده کوي او حدیث زده کوي دا جواب خو به هغه څوک ورکوي او چې نه نو دغسې لالا به بیا بس چې تپوس ترې کوي دی به لادري زه نه پوهېږم لادري معنا ما څه نه راځي نو ته دې پیل شو نو فرشتي درته وایي لا دریت ولا تلیت خدای اگر کړي نه دی د عقل نه کار اخیستی او د رعایت عقلي علومو ته وایي ولا تلیت او نه دی چېرته عالم ته ګوډه ماته کړې وه چې قرآن او حدیث یې ته ویلی وی دین دې ته زده کړی وی خدای اگر کړي دا تاسو چل کړی او د ولا تلیت یو معنا دا هم ده چې ولاتبعت الله ورسوله دا په خپله زندګۍ کې د الله او د رسول تابعداري نه وکړې دا چې د تلاوت نه شي نو لوستلو ته وایي او چې د تلوې نه شي نو ورپسې کېدلو ته وایي تلو البدی ته چې د مقامات په اول سر کې په خطبه کې وایي چې زه پر خپل کتاب کې د بدیع الزمان په شان زما تلو البدی معنا ته دا ده ځکه وایي وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ خطا کوي الله ظالمانو لرا بیا جواب نشي ورکولی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ کوي الله هغه چې دا خوښه شي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا نه ګورې هغه کسانو ته چې په بدل کې بدل کړی دی نعمت د الله په کفر باندې د الله نعمت یې ورکړی او کفر یې پې اخیستی ده شکر یې اخیستی ده وحلوا قومهم دار البوار او راکوز کړي دي قوم خپل لره کور د هلاکت ته دار کور ته وایي او بوار هلاکت ته ویلی کېږي هغه دارالبوار څه دی جهنم دی جهنم یصلونها دننه کېږي به دې جهنم ته وبئس القرار ډېر ناکار ځای د قراري دی وجعلوا لله اندادا ګرځولي دي دې مشرکانو د الله دپاره د الله دپاره شریکان انداد د ند جمع ده او ند دغه المثل المناوي هغه مثل چې هغه د سړي مقابلي دغې ته مثل ویلی کېږي لیضلوا عن سبیله دې لپاره چې ګمراه کړي دوی خلک د لارې د الله نه قلت ورته وایه تمتعو فایده حاصله کوي فإن مسیرکم الی النار یقینا تل ستاسو اور ته دي او ځای د تللو ستاسو اور ته دی قل لعبادي الذین آمنوا وایه بندګانو زما کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی یقیموا الصلاة چې ودرئ دي مانځه لره دا خبر دی او معنا به انشاء کوي ووایا بندگانو زما کسانو ته یقیموا الصلاة لیقیموا الصلاة چې ودرئ دي دوی مانځه لره دا رکن اعظم دی دا عماد الدین دی دا د مؤمن جرګه ده الله سره وینفقوا مما رزقناهم او خرج کوي د هغې نه چې موږ ورته ورکړي دي سرا وعلانیتنا پټ او ښکاره من قبل ان یاتیه یومون پخوا د راتلو د هغه ورځې نه پخوا د راتلو د هغې ورځې نه لا بیع فیه ولا خلال چې نه به هلته پای کې بیع او شراوي ساګیستل او خرڅول به هم نشي کېدی ولا خلال او نه به هلته یارانې او دوستانې کار ورکوي الاخلاء یومئذ عدو
قرآن بل ځای وایي دوستان به په دې ورځ باندې د یو بل دشمناني. نن هلکه څوک هم دوست مې دی یاره داسې د شرابو یو محفل احساس کړی او تیکي بیکي راوړې وي او کباب یې راوړي تراخه کباب دا شرابي کبابي چې ورته وایي نو دا شراب بغیر د دغې کبابونه نشي تېرولی دونه څښا شی دی تریخ مردار. نو دا شرابیان د هغې نه شوقاړې وایي لکه د اوښانو هغه شوقاړه په خوله کې او بیا ورته پیالۍ پرتې وي د هغې نه ورپسې ګوټ کوي لکه دا چې بېشمنی کوي در باندې ناوخته او ډوډۍ سره چیم ګوټوي داسې دا شرابیان شرابو سره د شرابو سره دا دغه خوري. درته ذکر زما یو شاګرد د تېر تاریخ بیا عالم شوی و هغه د افغانستان و نو هغه هلته افغانستان کې دا شیونه ډېر وو نو هغه ما هغه یو ځل دا ویل ما ته چې مولوي صاحب دې په دې مطلب ته پوهېږي شرابي کو مالي عرضه خو بېرته نه پوهېږم ویل دا خو دا چل کوي ویل دا چل کوي نو به چېرته کېدی شي محفلونو کې بیا پاتې شوی به وو بیا پې الله مهرباني کړې وه نو دا خبره مې درته کوله چې دا شرابي کبابي چې ورته وایي که نه نو دا وينفقوا مما رزقناهم سرا ومن قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال دا مې د شرابو ملګری دی او دا مې د تجارت ملګری دی دا مې په سودخورۍ کې ملګری دی او دا ما ورته په شریکه مړي کوو او ما ورته په شریکه غلاګانې کوو دا مې د غلا ملګری دی. ټول دوستانې به په دشمنۍ بدلې شي الا المتقون مگر چې په پرهیزګارۍ او د الله په دین دې د چا سره تعلق و دا به قیامت کې مي او په جنت کې به مي انشاءالله. تاسو به پخوا هغه دغه نه ویلی چې مینه د خدای د رسول ښه ده او دا نورې مینې څنګه دي دا دلته پاتې کېږي که نه دا تاسو به نه ویل الله الذي دا بعضې لوبه هم ګورې ډېره د حقیقت ډکوي او که الله الذي خلق السماوات والارض الله ذات چې پیدا کړي اسمانونه او ځمکې ټول وانزل من السماء ماء راکوزی د اسمان نو بوله باران کوي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس روباسي په ذریعه د اوبو باندې قسمه قسم میوې خوراکې ستاسو لپاره وسخر لكم الفلک او تابع کړي د الله ستاسو لپاره کشتۍ د اوبو په سر ده او د اوبو ویښته دي حالانکې لرګی هم دروند دی اوسپنه هم درنه ده لتجریا فی البحر بامره دې لپاره چې روان شي په سمندر کې په حکم د الله باندې وسخر لكم الانهار او تابع کړي الله ستاسو لپاره ولي او سیندونه دا ولي خو وروسته دي دا سیندونه وختي مې هم درته یاد کړي دا انهار چې قرآن کې ذکر شي مراد ترې واړه واړه سیندونه دي وسخر لكم الشمس والقمر دائبین او تابع کړي دا ستاسو لپاره کره د نور او د قمر دائبین په داسې حالت کې چې روان دي په خپل مزل باندې په خپله طریقه باندې وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي دا ستاسو لپاره شپه او ورځ شپه راځي او شپه ځي ورځ راځي واتاکم من کل ما سألتموه او درکړي تاسو ته الله ټول هغه چې تاسو غواړئ د الله نه چې تاسو د الله نه څه شی غوښتی دی الله تعالی تاسو له درکړی دی کومې راکړي ماله نو زه شروع کا شمارې چې ته شمارې اوس کې پته به دې ولګي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که شمېرئ تاسو نعمتونه د الله په ځانونو لا تحصوها او به نه شمېرئ دې لره ولې ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان جنس انسان لظلوم ډېر لوی ظلم کوونکی دی کفار ډېر انتهایی ناشکر دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الله رب العزت د پیغمبر خدا د تسلی لپاره د بعضو پیغمبرانو قصې او واقعات ذکر کوي نو په دې کې د ابو الانبیاء حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه هم ذکر کوي. وإذ قال إبراهيم هغه وخت یاد کا چې ویل ابراهیم علیه السلام دعا کوي څنګه دعا کوي ربي زما ربا اجعل هذا البلد وګرځو دې ښار لرا آمنا د امنا وجنبني وبنيا او ساتي ما لرا وبنيا او بچو زما لرا ان نعبد الاسلام د دین چې موږ د بوتانو عبادت کو
پیغمبر دی بچیم پیغمبران دي او بیا هم دعا یا الله ما زما بچی د بت پرستۍ نه وساتي او موږ چې 2 رکعاته نفل وکړو نو موږ ټیکټ هم د جنت راواخیسته او بیا ځان راته دونه دوی سړی ښکاري دا ټول غرق دي بس زه قدرې بچیم تاسو پیغمبران دي خبرو ته وګورئ حیران بشئ دا هغه سړی نه دی چې بوتان یې مات کړي دي او د هغې په وجه چې د خپل مور او خپل پلار پاتې شوی دی قوم پاتې شوی دی بچۍ ترې نه پاتې شوې ده او حران ته راغلی دی او دا خو اوس حران نه وروستې خبرې دی کوي دا که اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبي یو ځل مخکې بوتلې کې هلته آباد دي اوس ځکه خو هلته چې مخکې هغوی بوتلل نو هلته یې داسې دعا کوله چې البلد کې الف لام نه راوړي داسې ویلي چې رب اجعل هذا بلدا آمنا هلته لا ښار نه و خدای د دې ځای نه ښار ساز کړي د امن او دلته ښار ساز دی رب اجعل هذا البلد آمنا خدای ښار ساز دی امن ساز کړي امن پکې پیدا کړي امن دنیا کې ډېر لوی نعمت دی د الله وجنبنی و بنیا او ساتما لرا زما بچو لرا د دې خبرې نه ان نعبد الاسلام چې مونږه د بوتانو عبادت کو او ولې دا دعا کوم ربا ربي انهن ازلن كثيرا من الناس ای زما ربا انهن یقینا دی بوتانو دی مړو ژوندو بوتانو د انسانانو ګټو ازلن كثيرا من الناس گمراه کړي دي ډېر خلکو لرا ته بوت یوازې دای ګټې ته وې دا کاڼي نه چې ساس کړی دی یا دا بوت یوازې دغه قبر ته ته وې چې د قبر خواله ورغلې بس ګورې مشرک کېږي زه وایم دغه بوتان غریبانان خو هېڅ نشي کولی خو مړه دي دا ژوندي بوتان نه دي ژوندي بوتان دا تواغیت چې د الله او د رسول مقابله کې د هغې اچه کوي او هغې ته زنده‌باد چغوي او د هغې په کاڼه کې تلی اچوي دې سره څه کوي ځکه وایي ربي انهن ازللن كثيرا نبوت په څنګه دوکه کی بوت خو ځان له ګټه ده دا ژوندی بوت دی او زبردست دلایل دي ورسره د الله او د رسول نه د رامنې کولو دپاره فمن تبعني پس څوک چې زما تابع شو فانه مني دا به زما ملګری حضرت ابراهیم وایي چې زما بچو کې کوم زما لار خپله کړه به دا به زما نه نو ومن عصانی او چا چې نافرمانی وکړه زما فانک غفور رحیم یقینا ته بخونکی او مهربان یې ابراهیم علیه السلام دومره رسوان دی چې دی دغې ته خیریم نه کوي و چې زما نافرماني وکړم ته غفور رحیم یې غفور رحیم نبي علیه السلام چې د اساره او د بدر په باره کې د عمر نه مشوره واخیسته نو هغه ویل د عادي قبیلې زما د قبیلې د ما ته حواله کې سرونه ټینګ وه او د خپلې قبیلې د عباس ویل د حمزه ته حواله کا او د علي ته د خپل رور حواله کا عقیل چې دا سر ټینګ وي پوهېږئ پرې ابو بکر صدیق ته ویلې هغه ویل قوم دې دی او خبر شي ایمان به راوړي او پیسې ته واله مسلمانان به د مسلمانانو کار به روان شي نبی علیہ السلام د هغه پر رای باندې فیصله وکړه خو قرآن چې نازل شنو د عمر د رای تایید یې وکړو چې ما کان للنبي یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض دا وویله دا خبره مې دې لپاره کوله دلته چې ابراهیم موسی علیه السلام دغه چې کوم دی موسی علیه السلام هلته څنګه خیرې کوي اے زما ربه ته فرعون ته د هغې جرګې ته مالونه او دولتونه ورکړي حکومت یې ورکړی دی خدای دا مال او دولت یې ختم کا د حکومت یې ختم کا دا جاه و جلال یې ختم کا د دې وجې نه دا کوي نو هسې نبي علیه السلام دغه ته وویلې ابوبکر صدیق ته ابوبکر ستاسو مثال د ابراهیم علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام څه وایي یا وایي ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم او عمره ستا مثال د موسی علیه السلام دی
استا مثال د نوح علیہ السلام دی چې رب لا تذرنی لا تذر من الكافرین دیارا رب لا تذر څنګه دی رب لا تذر رب لا نه لکه سره بل شانتی دی مخکې وایي مخکې رستونه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا داسي وإسلام مثال عمره دا دغه دی نوح علیه السلام دی چې کله خلکو خبرونه خدای غار کې خدای یو چورلودونکی کافر په دې ځمکه پرې نه دی ولې که پرې دی نو ستا دا نیکان بندګان هم دله کافران کوي موږ نه لګیا دی خلک کافر کېږي نه په مختلفو طریقو باندې عیسیان سازیږي یهودیان سازیږي قادیانان دا څوک سازي ربنا اے زما ربا انی اسکنت من ذریتی زو سوما خپل بازی بچی چا هاجر او اسماعیل دے بوادن غیر ذی زرعین پاغه خړګي داسې خړګي غیر ذی زرعین چې د فصل والا عند بیتک المحرم بنزداګي کو عزت منستا باندې ربنا دې د پارا اے زما ربا لیقیم الصلاة چې ودر ایمان زلرا فاجعل افئدة من الناس او ګرځوا اے پروردگارا زړونه د خلکو تحویلهم چرا مایل شي دوی ته خدای د دنیا د خلکو ړونه ورته راواړي خو افئدة من الناس من د تبعیض دپاره دی علما مشران صحابه او تابعین وایي که داسې ویلې وی چې فاجعل افئدة الناس تهوی الیهم نو بیا به یهود او نصارا به هغوی به هم تاسو له بیا په بیت الله کې ځای نه درکو خدا من الناس وایي نو مؤمنان یې مقصد و چې ربه کم خلک ایمان راوړي نو د هغې لونه ورته راواړی چې حج له راشي د ټور دپاره نه ورزقوهم من الثمرات او روزي ورکا دی کلیوال اولاد مختلفو میوونه لعلهم یشکرون دې دپاره چې دوی د الله د نعمتونو قدر وکړي اوس مکه معظمه کې چې سار ته بازار ته راشي دا نوي نوي ترکاریانې او نوي نوي میوې پرتې او بازار ته راتلو ته مجت نشته چې په کوم جومات کې لمونځ وکړه او د هغې ورته راوځي نو به دا هر څه ورته تیار مخې ته پراته داسې اعلی کور دا دونه کې به یې بند کړي او چغې وایي دا داسې په تخمینیه ورکوي چغې وایي په دونه او په دونه او په دونه او په دونه د مسجد نبوي مخې ته دغه چې دی دغه غټه دروازه چې ده بازار ته نو دغه بازار کې چې ته ځې نو څوک نه وي او چې ته لمانځه نه راوځې نو دا بازاریان بیا رسېدلي او دا چا کوټونه او چا یو شی دا بل شي اوچتۍ بره او 5 5 او 10 10 10 10 5 5 په 5 او په 10 دا چې کومې داسې اوچت ولیدې سي خبره مې دا کوله چې دا لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اي زما ربا یقینا ته چې پوهیږي په هغه چې موږ پټو او ما په هغه خبرو چې موږ ښکاره کوو وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء نشأنا ما يخفى نه پټیږي په الله باندې یو څیز په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء علماء وايي د تفسیر چې کله ابراهیم علیه السلام ناکار پلار او ناکار قوم ته خیر آباد ویو او د ناکارو مرګرتیا یې پرېښوده نو الله وله نیکان مرګري خپل بچي پیغمبران ورکړه اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام هغې مرګرتیا ورکړه او شاه عبدالعزیز المحدث دهلوي رحمه الله د شاه ولی الله فرزند ارجمند چې ډېر لوی شیخ الحدیث دی د هغې زمانې او دا د حدیثو علم موږ ته د هغې نه را رسېدلی دی نو هغه به کله کله خپلو شاګردانو ملګرو سره به ناستو په محفل کې نو دا به ویل
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. شاه عبدالعزیز بچی نو اسماعیل، مولانا اسماعیل مرحوم او مولانا اسحاق دا یې ورورونه دي او دا ډېر مجاهدین عالمان دي، لولي عالمان دي او مجاهدین عالمان دي. نو دا دعا به کوله الحمد لله الذي، حمد ثنا د الله رب العزت هغې لره چې بخلي دي ماته په بوډاوالي باندې، د بوډاوالي په حالت باندې اسماعیل او اسحاق خپل ورونه به یادول، غټ غټ عالمان دي، شیخان دي. او بیا د بالاکوټ په مقام کې چې شاه اسماعیل شهید کړی شو، د جهاد پروګرام یې شروع کړی او هندو او سیک او انګریز یې د دې برې صغیر نه ورکاو. ان ربی د سمیع الدعا، یقینا رب زما قبلونکی د دعا دی. او بیا دعا کوي ابراهیم رب اجعلنی مقیم الصلاة، ای الله وګرځې ما لره ودرونکی د مانځه، ومن ذریتی او په بچو کې زما ودرې منځګزار. ربنا ای زما ربا وتقبل دعا، قبول کړي زما دعا لرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربا بخنو کی ماتا او زما مور او پلار تا او وللمؤمنين مؤمنانو تا پاغه ورځ باندې چې قائم شي حساب کتاب. اوس ابراهیم علیه السلام پکې مور او پلار تم دعا وکړه. مخکې منه راغلی وه چې ندی مناسب د مؤمنانو د پاره چې دعا وکړي هغه خپلو اقرباو ته چې مور او پلار وي او خپلواني مشرکاني. نو هلته سوال پیدا شو چې ابراهیم علیه السلام چې کړی وه، نو هلته جواب راغلی و چې ابراهیم علیه السلام د پلار سره وعده کړې وه کله چې په هجرت کې را روانېده، ویل زه به دله د الله نه بخښنه غواړم پلاره ته چې راسار څه کوې، خو زه به تا نه بخښنه غواړم د الله. نو عن موعدة وعدها، دا د وجې د وعدې نه چې ابراهیم کړې وه. فلما تبین له انه عدو الله، کله چې ورته دا خبره وځلېدله چې دی خو د خدای دشمن دی، تبرأ منه، اعلان د بېزارۍ وکړه د هغه نه. اوس دلته للوالدی مور او پلار ترې نه مراد دي. نو دا دعا خو یې کړې وه او پلار خو یقینا ازر دی، لوی کافر دی، غټ مشرک دی، پټیاري وي د بوتانو ده. چې نمرود به په تخت کېناست نو تاج به در راواخیسته په سر به ورته کېښود او 4.5 د نظر جینکۍ د ابراهیم علیه السلام د پلار په کور کې د بوتانو نظر ناست. او حق چې راشي نو بیا سړی مال او دولت ته هم نه ګوري، جاه و جلال ته هم ګوري. حق چې زړه ته کوشه هر څه سړی وغورځوي. بیا ابراهیم علیه السلام ایسته نه کتل. او دې زمانې علماو لیکلي دي چې د پلار په باره کې خو بیا یې عذر هلته وکړو، هلته وشو، خو د مور ذکر نه دی راغلی. نو کېدای شي مور مسلمانه وي او زه یم چې مسلمان نو خبر چې ابراهیم علیه السلام په شان بچی یې راوړی. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، الله فرمایي زه رستو کومه دې لره هغه ورځې ته چې بوټي به راوځي په هغې کې سترګې د خلکو دا سترګې به راوځي او دا به بار پرتي، داسې ډېر هیبت نه او د تندې نه او د ډېر سوخ نه. مهطعین منډې وهونکي به وي، مقنعي رؤوسهما ښکته کوونکي به وي سرون لره، د ډېر شرم نه به لاندې ګوري او منډې به وي. لا یرتد الیهم طرفهما، نه به واپس کېږي دوی ته نظرونه دوی، یو ځل چې سې ګوري بیا به ښکته نه شي کتی. حضرت حسنی بصري دا خبره کړې ده چې دوی دا سترګې به پورې کېږي نه د ډېر حول او هیبت نه، خو ټول کوم ځای نه چې اواز کېږي هغه ته به ګوري او لاندې به نه شي کتی. او هغه عایشې ام المؤمنین چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دغه آیات وویو چې تاسو به خدای دربار ته راسه راځئ څنګه چې پیدا کړي یئ، او نبی کریم ویل تاسو به ناسونت او خپې بلې خپې او سرتور سر به راځئ، بربند توغړ به راځئ. نو عایشې ام المؤمنین ویلې یا رسول الله خلک به یو بل ته نه ګوري؟ نو هغه ویل خبره به دې نه ډېره زیاته یې عایشې چې څوک دې چاته وګوري. نو دلته هغه دی چې لا یرتد الیهم، داسې به ګوري لاندې به کتی نه شي، خلک به سویږي. د دې وجې نه ولا یسألو حمیما حمیما، سرګرم دوست هم سرګرم دوست، یاره څنګه یې دا څنګه دې ته هم څوک ساز نه وي.
ځکه یې بیا نه داسې ګوري هغه ځای ته دا خلک وایي د دې په قیامت کې به یا سترګې به یې تندي کړي اوس هم سترګې په تندي کړي وافئدتهم هوا او ړونه د دوی به خالي وي د صبر او د عقل نه دا ړونه به د عقل نه خالي شوي وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب ویره خلکو لا د هغه ورځې نه چې راشي دوی ته عذاب فیقول الذین ظلموا وایي با کسان چې ظالمان دي ربنا اخرنا الی اجل کریم ای الله موږ رستو کا نیټې هغه نیټې نږدې ته لږ غوندې خو دنیا ته بوځه او بیا زمونږ ایمان وګوره چې موږ ستا څنګه بیا موږ خبره منو او دغه ستا د دشمنانو باندې لعنت وایو نجیب دعوتک موږ قبول کو ستا دعوت لره ونتبع الرسل موږ تابعداري اختیار کو ستا د پیغمبرانو الله رب العزت ولا جواب ورکړي اولم تکونو اقسمتم آیا اولم تکونو آی نوی تاسو اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړل من قبل مخکې دین په دنیا کې سبم ویل مالکم من زوال نشته موږ د پاره د دینه منتقل کېدل د دنیا نه زمونږ تلل نشته او ژوندي به پکې اوسېږو بیا به مړه شو کیسه به خلاص شي حالانکې نمونې پرتې وي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم اوسېدئ تاسو په کورونو دای کسانو کې چې ظلم کړی او په ځان باندې وتبین لکم او ښه واضح شوی او تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څنګه لوبه کړې او موږ را کورونو والو باندې وضربنا لکم الامثال او بیان کړي موږ تاسو ته مثالونه وقد مکروا مکرهما دوی چلونه وکړه خپل چلونه وعند الله مکرهم پرې الله جواب د مکر د دوی دی وعند الله جواب مکرهم داسې ورته ترجمه وکړي وإن كان مکرهم اگر چې تدبیرونه د مشرکانو لتزول منه الجبال چې دا دونه خطرناک دي چې را زائل شي د خپل ځای نه په دې باندې غرونه یو تدبیر د اسلام خلاف او د مسلمان قوم خلاف داسې دی چې غرونه د هغې د وجې نه روان شي دونه غټ غټ فلا تحسبن الله مخلف وعده ګمان مه کوه خامخا په الله باندې خلاف کوونکې د خپلې وعدې رسوله د خپلو پیغمبرانو سره ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله الله زورور خاوند د بدلې اخیستو دی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هغه ورځ هم یاده کوي چې بدل بکړی شي دا ځمکه په بل ځمکه باندې والسماوات او بدل بشي اسمانونه په نورو اسمانونو وبرزوا لله الواحد القهار او رو بوزي راکار بشي دی یو خدای زور ورته بروزي ټول د تبادل د ځمکې نه عام مفسرین دا ترجمه دي چې دا ځمکه به لاړه شي او بله ځمکه به راشي داسې پاکه ځمکه به راشي چې په هغې به د چا وینه نه وي توی شوي برناکه او په هغې به ګناه نه شي په هغې باندې به محشر قایم شي دایما او اسمانونه به همدقسې بدل شي نور اسمانونه به راشي او عبدالله عزین مسعود وایي چې نه د تبدیل صفت دی ځمکه به همدایي خو صفت به بدل شي اسمانونه به دایي صفت به بدل شي وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد یعنی با نافرمان را په دغه ورځ باندې مقررین تړلې شوي وي په الأصفاد په زنځیرونو کې سرابیلهم من قطران کمیسونه د دوی بایي د ای با چې کوم من قطران د قطران دا ترجمه کوي چې دا یو ماده ده چې اور پکې نفوذ ډیر زر کوي اور پکې زر کوي او چې دا اوخان په من شي نو په هغې خلک پورې کوي نو د هغې هغه پمپ یې ښه کېږي خارښ پې ښه کېږي او دا انتهایی بدبویه شی دی او تور رنګ دی نو چې داسې زیړي که نه او داسې ګولي چې دا به څه شي او سړی ورته په خوله کې اوبه راځي چې دا به څه شی وي دا نارنجي که نه نو دا همنګه چې ورته دغه وایو دا غرونو والا خلک چې هغه دغه راوړي بیا هغه په دې ځای کې یو قسم دی په دې
په دې نختر کې غریب او هغه سر ته ورته اور ولګي او دلته ورته لګي خې او دلته ترابېږي څه ورته وایي رنځړه ورته وایي نو د کاتران نه مراد اوس خو مې نه یې راوایي که نه ما ته پکې پوره قیره کیسه وکړه دا پکې مفسرینو کړې ده رانځړه دی رانځړه انتهایي بد بویه دی بوی ډېر سخت تک تورم دي او خلک په دغه باندې لګوي په چې کم شي باندې خارښ ولګي دا پې خلک پورې کوي نو د هغه ډېر حدت او تیزوالي د وجې نه خارښ وسېږي نو د دې کمیسونه به د قطران نه د بدبویي پیدا به پکې هم راغله او اور به پکې نفوذ ډېر ښه کوي او توروالی خو خپل دی او کافر د دې ټولو مستحق دی الله یې تمون وساتي وتغشا وجوههم النار او پټ کړي به یې مخونو د دوی لره اور د بدقسمتو پر مخ باندې به د پاسه اور پروت لیجزي الله كل نفس ما كسبت بدې دپاره د الله دا ورځ قایم کړه چې بدله ورکړي الله هر یو تن ته هغه چې د څه کسب کړی ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر ان الله سریع الحساب یقینا الله جل حساب کوونکی دی هذا بلاغ للناس دا قرآن دا تبلیغ دی او دعوت دی رسیدونکی دی خلکو ته ولینذروا به او دې دپاره چې ویرولی شي په دې قرآن باندې وليعلموا دې دپاره چې خلک پوه شي چې انما هو اله واحد خامخا الله چې دی یو خدای دی وليذكر اولو الالباب او دې دپاره چې پن حاصل کړي خاوندان د خالصو عقلونو بسم الله الرحمن الرحیم